نو راپاڅېدم کور والو ته مې وویل چې خوراک تیار کړئ. هغې دا خوراک تیار کړ، څه چې تیار وه مې راوړه او په ځای د دې چې په لاس کې مې راوړې وې په خپل سر مې راوړه چې د الله تعالی د دوست په میلمستیا کې او د هغې په عزت کې څه کمې رانشي، نو ځکه مې دا لوښي په خپل سر راغستي. نو ای د الله محبوبه اوس یې په ډېر شوق باندې وخوره. سبحان الله، الله رب العالمین څومره مهربانه. کله چې دې بوډا دا خبرې واورېدې نو ویل سبحان الله، زما پروردګار څومره کریم او مهربانه دی. ما خو لږ ساعت مخکې توبه وویستله، هغه د دې دومره ګناهونو باوجود زما توبه هم قبوله کړه او د وخت امیر المؤمنین ته حکم وکړه چې زما د دوست خیال وساته، وږی دی روټۍ ورله ویسه. چې کله بوډا دا خبره وکړه نو بوډا په ژړا شو او دومره یې وژړل چې هم په هغه ځای کې د حضرت عمر رضی الله عنه